وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، علماء کرام، طلباء اعظام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس او په عقیده د ختم نبوت په محبت او ایمان سره راغونډ شوي مسلمانانو ورونو، دې ځای کې د جماعت اشاعت توحید و سنت ضلع پشاور زیر اہتمام انتظام سالانہ ختم نبوت کانفرنس کی ممتاز شریکی ہوں. ستمبر میاش چراشی نو زی پزے پدی ملک کے د ختم نبوت پونوان باندے کانفرنسونا تقاریب اور پروگرامونا منعقد کی. ستمبر میاش صدا چدا د پاکستان په تاریخ کې یو دو تاریخی ورځې لري. یو پرونه تاریخ او چې هغې ته 6 ستمبر ویل کېږي او یو نن د 7 ستمبر. 6 ستمبر باندې 1965 کے پاکستان مکار ہندو حملہ ورشو او د اراده وا چې مونږ به د سحر ناشته لاهور کې کوو، خو لیکن هغه وخت د پاکستان مسلمانانو او د پاکستان د هغه وخت فوج قربانی ورکړه او هغه اراده د هندو انډیا خور سره ملو کړه. هغه ورځ دراصل د پاکستان د سرحداتو د حفاظت تاریخی ورځ ده او بیا 1974 کې په اتفاق سره د دې ټول ملک او قوم تمام سیاسی مذہبی جماعتونو تر دې پورې چې هغه وخت کې سیکولر او لیبرل خلکو هم په دې کې اتفاق وکړ چې قادیانه کافر دی. څنګه چې زما ورور مفتی فدا ربانی صاحب او فرمایل شریعت باندې خو او کافر خو د پاکستان په آئین کې کافر کړي شي. ځکه نن سبا دنیا داسې ده، نظامونه په دنیا باندې چې کوم روان دي جمهوری نظامونه دي او د امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحم الله د قول مطابق قومی ریاستونه دي. نو په قومی ریاستونو کې دغه سسٹم او نظام دی. آئی که کافر کو کنه کافر کو شریعت کافر کړو زمون بنیس کافرو، خو لیکن دانن چې مونږ څنګه آزاد طریقې سره کافر کافر قادیانی کافر وایو، نو شاید بیا مونږ داسې نه ویلی شي.
دا به د دنیا یو نظام. خو بهرحال هغه 7 ستمبر په دغه ورځ په اتفاق سره دا خبره د پاکستان د دستور او د آئین حصه وګرځېده. دا 2 تاریخونه دي، یو 6 دی بل 7 دی، دواړه ستمبر کې شوي دي. کله چې ستمبر راشي نو دا 2 تاریخونه پاکستانی قوم ته رایادي. په یو ورځ د سرحداتو حفاظت شوی دی او په بل ورځ باندې د پاکستان د نظریې حفاظت شوی دی. د ختم نبوت مسله د پاکستان د نظریې د حفاظت ده او 6 ستمبر د پاکستان د سرحداتو حفاظت ده. اگرچه څنګه مفتی سے مخکې وویل چې د ختم نبوت مسله د ستمبر د میاشت او د 7 تاریخ محتاج نه ده، څنګه چې د الله رب العزت توحید صدا بهار مسله ده. شپوي ورځوي تیاروي رڼاوي بادوي بارانوي حالات څنګه چې وي، خو د الله توحید صدا بهار. دغه رنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت سنت او ختم نبوتم دغه سے صدا بهار مسله ده. کشپوي کروزوي کرناوي کتیاروي حالات څنګه وي نو د ختم نبوت مسله وي، د هغې دفاع وي او د محمد رسول الله وسلم د ناموس خبره وي. خو بیا هم یو تاریخ سره خبره را یادېږي. په دې باندې مخکې مفتی صاحب اینه مخکې مفتی صاحب رحمت الله صاحب امین صاحب ایم شرعی قرآن و سنت مطابق خبروں کا د دې مسئلے سے شرعی حیثیت تے. دویم دا قادیانیت ولی کافر دے، پای باندې تفصیلی گفتگو با علماء کړي، دغه باندې باس نکوم. خبر ادا کوم اس صورتحال سره شرعن د قرآن و سنت پرانا د قرآن د غنو آیاتونو د نبی علیہ السلام د غنو فرامینو د امت اجماع د فقها و عبارات او دی وقت کے تمام امت مسلمہ په دې متفق دی چې قادیانه کافر دی او بیا قانونی طور د پاکستان آئین کې کافر قرار کړی شو. خو لیکن دا جلسې اوس ولی شروع دي، کافر شو نو مخکې جلسو ته ضرورت، هغه ضرورت د دې خبرې دی. څنګه چې مفتی صاحب هغې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې سونه د دې مسلې شرعي حیثیت تماوي پای باندې باس نه کوو. اخو زمونږ د عقایدو کتابونه لیکلي دي. شرح فقه اکبر د مولا علی قاری کتاب فقه اکبر چې امام ابو حنیفه رحم الله ته منسوب کتاب دی، د هغې شرح مولا علی قاری لیکلې ده. پای کې هغه دا خبره لیکلې ده چې دعوی النبوت بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر بالاجماع. د نبی علیہ السلام نه بعد د نبوت دعوا په اجماع د امت او اتفاق سره کفر دی. او الشفا کې قاضی عیاض یو خبره په دې تبصره کړې ده او ای دا یوازې د نبوت دعوه کوونکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد کافر نه، بلکې هر هغه سړی چې د نبوت دعوه کوي د نبی علیہ السلام نه بعد یا د بل د پاره نبوت اومني، لکه قادیانی ملعون دعوه وکړه، قادیانیت تمام ذریت هغه نبی اومنه او داغه د پاره د نبوت قائل دي. درم یا یو سړی دا خبره کوي صراحتاً د نبوت دعوه نه کوي، خدا وی چې په ما باندې وحی کیږي. سلورم او ای څوک دا خبره کوي چې دا نبوت یو کسبی شی دی، پر ریاضتونو محنتونو ملاویږي، او ای دا سلور وانه قسم خلق کافر دی. دا د ختم نبوت نه خلاف عقیده ده. ما دقه باندې باس نه کوو. قربانی سونه ورکړی شوی ده او آیا د امت په دې تمام تاریخ کې دا صحابه کرامو نوالا تر دې ساته پورې امت تر اوسه پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد په هر شکل او حیثیت چې چا د نبوت دعوه کړې ده، امت داغه دعوه منلې نه ده، رد کړې ده، بلکې اورېدو ته نه دي تیار.
مونږ هم نن الحمدلله د هیڅ قسم نبی ځان نه دروغجن کذاب دجال هر څوک چې پیدا کیږي او په هر شکل او د دنیا په هر ګوټ کې داغه نبوت د خبره اوریدو ته نیو تیار نیو تیار او دا یوازې زمون خبره نه، دا د صحابه کرامو خبره ده. د تاریخ یو حواله ورکوم. ابن عبدالبر الاستیاب کې واقعه لیکلی ده چې مسلمة الکذاب دعوه کړې وه د نبی علیہ السلام یو نوجوان صحابی حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ دا کسانو گرفتار کله چې مسلمه ته مخه تک مسلمه ته څه تپوسو نه کوي. یو تپوس ادا کړو چې ته محمد رسول الله سلام رسول منی او زمانم، ځکه مسلمه د نبی علیہ السلام د رسالت منکر نو، خداغه د رسالت سره سره دا خپل رسالت قائل او دعوه کوونکی و. هغه صحابی حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ ورتوی ز محمد رسول الله سلام رسول منم. دویم سوال ته داو ته ما رسول منی. هغه نوجوان صحابی انصاری صحابی او ورتوی چې ان فی اذنی صمما عن ما تقول، ته چې سوې زما غوږونه داغې نه کاڼه دي. منل نه منل خو لرې خبرې دي، دې خبرې اورېدو ته زه نه یم تیار. ما امت چرم د دغې دعوه کوونکو خلکو خبرې اورېدو ته تیار نه دی، دی نه دی خو وروستو خبرې دي. الحمدلله امت د هغه اول ورځې نه تر دې ساعته پورې د هیڅ قسم دعوه کوونکي او هر حیثیت باندې دا کوونکي خبرې اورېدو ته نه دی تیار. خو ما اوس دی اوس وخت د ختم نبوت حوالې سره صورتحال سره موجوده حالات سری قادیانه په قرآن سنت کافرو، آئین پاکستان کې کافر شو، بیا مونږ ولی چوک چوراګانو تراوتیو، ولی سړکونو تراوتیو، ولی ما د ختم نبوت आवाज ده. وجه دا ده چې فیصله خو شوې ده خو هغه تر ننه پورې قادیانیت تسلیم کړی نه. خبره اصل دا ده. او دا د ختم نبوت مسله وسره د قادیانیت مسله یو وخت کې د قومي سطح مسله وا، بیا د ملکی سطح مسله شوا، تحریک زور واغش، آخر ټول ملک یو شو. قادیانه د آئین په اعتبار او د پاکستان په دستور کې کافر کړي شو. خوص د قادیانیت مسله د قومي سطح نه د ملکی سطح نه بین الاقوامی سطح ته تللی ده. اوس هغه بین الاقوامی سطح باندې جنگ کول پکار دي او هغه بین الاقوامی سطح دا ده چې نن مسلسل هر نوی حکومت چې راځي نو اقوام متحده، امریکا، برطانیہ، یورپ او د یورپ تمام اتحادی ممالکونه بار بار په پاکستان باندې دا دباو غورځي چې د آئین پاکستان نه دا یوه جمله لرې کړی شي. ولی هغوی ته په دې ډېر لوی دق رسېدلی دی. هغه جمله څونه مؤثره ده نه ده، یو جدا موضوع ده، خو لیکن شته یو میخ ټکوالی شوی دی. ای ته په دې باندې ډېر لوی تکلیف دی سو پورې چې آئین پاکستان کې دقه جمله موجود دی. قادیانیت بخپل آرامیتوب کوي خو هغسې علالعلان نشي کولی څنګه چې دا 1974 نه مخکې کول. دا ورته یو بنوالی شوی دی. بار بار عالمی قوتونو دباو دی په پاکستان باندې. دلته پاکستان کې سرې سترګې ښوونکی لیډر، صدر، وزیر اعظم نشته دی چې سرې سترګې وښیي. ولې وجه دا ده دا د هغوی په طالبانې خوړلي خلک دي او د هغوی خبرې په زبان دي، دل دماغ کې هغه خبرې پرتی دي. هغه مرایمانی غیرت چرته دی. خو دا یو دباو شروع دی، عالمی سطح ته دا رسېدلی ده. دویم مسلسل لګیا دی قادیانیت په عالمی فارم باندې
په عالمي سټیج باندې لګیا دی دا پراپیګنډه کوي چې مونږ ته حقوق نه ملاویږي مونږ د پاکستان شهریان یو مونږ ته د شهري حقوق ملو شي هغه شرعي حیثیت سره څه مسله ده خو د پاکستان او د دنیا کم نظام دی د دې په اعتبار یو خبره کوو مونږ وایو تاسو د حقوقو خبره کوئ حق هله ملاویږي چې سړی خپل حیثیت متعین کړي خبره د قادیانیت د حقوقو نه ده خبره د قادیانیت د حقوقو د ټیټل او د عنوان او حیثیت ته تو خپل حیثیت واضح کا بیا د هغې نه بعد د حقوقو خبره وکړه تعالی په کم ټایټل او عنوان حق درکړی شي ځکه قادیانیت تر ننه پورې دا دعوه کوي چې زه د امت مسلمه حصه یم موږ مسلمانان یو او دا ویم قرآن منو محمد رسول الله وسلم منو منځ روژه حج زکات منو کلمه منو کلمه وایو قبله ته مخ کوو اهل قبله دې دعوه ده په دې دعوه کې څونه صداقت لري هم یو جدا خبره خود تقیه او د دروغ په بنیاد کوي او عالمی قوتونه هم دا د پاکستان نه بار بار مطالبه کوي چې تاسو ولې دونه تنگ نظر یې او زه مسلمان یم او ته مسلمان نه مونږ وایو یوه خبره خپل ټایټل واضح کا ته د پاکستان په آئین کې کافر قرار کړی شوی غیر مسلم اقلیت ته ځان ته غیر مسلم اقلیت ووایه نو بیا د حقوقو خبره وکړه ځکه دی حقوق غواړي خو په کم نومې غواړي د مسلمان په نومې غواړي جګړه اصل دا ده اوس مایې جګړه څه ده اوس حقیقت څه دی درېیمه خبره دی وایي زه الله رسول قرآن قبله مونځ منم څنګه چې زما ورور مفتی صاحب مخکې د قرآن د سورت منافقون آیات اولست منافقان راځي او دا وایي انک لرسول الله خبره خو 100% صحیح ده خو ان المنافقین لکاذبون تقیه کوي دروغ وایي بله ده ته د اسلام تمام عقاید نظریات ومنې خو د ختم نبوت نه انکار کوي نو دا سړی چرې مسلمان نشي کېدی ځکه د ختم نبوت عقیده داسې ضروری ده داسې د ایمان او د عقایدو اهمه حصه ده څنګه چې د توحید اقرار ضروری دی څنګه چې د نبی علیه السلام د رسالت اقرار ضروری دی دقسې د ختم نبوت اقرار ضروری دی او د ختم نبوت نه چې منکر دی د شل ځله داویو کې زه کلمه ویم د 1000 بار دا توحید داویو کی د قرآن د منلو داویو کی چې ختم نبوت نه مني دا چرې مسلمان نه ځکه چې دقه دعوه مسلمة الکذاب کړی ده علما په دې خبر دي احادیث دی وګوري سیرت تی راوالي حدیث دی وګوري تاریخ دی وګوري مسلمة الکذاب نه د قرآن نه انکار کو نه د نبی علیہ السلام د رسالت نه انکار کو نه د قبله نه انکار کو نه د مونځ او دس نه انکار کو خو لیکن دغه ایمان نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منظور کړی دی بخاری روایت نه دغه ایمان صحابه کرامو منظور کړی دی بلکې د ختم نبوت د انکار په وجه او ځان پیغمبر سره په یو حیثیت باندې شریک منلو د وجه نه د ابوبکر صدیق رضی الله دور کې تمام امت د خلاف اعلان جنگ کړي او جهاد شه ختم نبوت مسله باندې ما د دې مسلې حیثیت نن عالمی دی خو آخری خبره کو هغه دا چې دې وخت کې مونږ له څه پکار په کومو میدانونو کار کول غواړي ډېر میدانونه دي خو یو 15 میدانونه داسې دي چې په دې باندې بیا د شعور او بیدارۍ نه کار اخیستل غواړي او د ختم نبوت حوالې سره بیدارېدل غواړي د ټولو نه اول میدان هغه اعتقادي میدان او دایره ده چې من چونکه د ختم نبوت عقیده دا د اهم عقایدو ضروریات دین نه ده نو د دې عقیده امکه سے بیان وکړی شي امکه سے پرچار وکړی شي لکه څنګه چې د دې تحریک په ابتدا کې زموږ اکابرین وکړو خلق په دې پوه کړی شي دویم میدان د دې علمی دی څنګه چې بیا اکابرین د قادیانیت د یو شوبې
د یو اعتراض دای د اوهامو جوابونه کړیو، میدان ته راوتیو، که میدان مناظره وه که میدان تحقیق و هر سټیج باندې ودرېدو. هغه ضرورت نن بیا دی، ځکه د هغه شبهات هغه اعتراضات خورد شو، خو لګیا دي په نوې انداز باندې لګیا دي شبهات کوي، او نن د نوجوان نسل او دارنګ عالمی سطح باندې لګیا دی خپل هغه شبهات پیدا کوي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جماعت اشاعت التوحید والسنہ. ملګري پاتېږئ او په خپل ځایونو باندې کښېنئ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بتیر، سر بکف سر بتیر، قافلہ رائے حق، قائدنا جید، قائدنا جید، دیوبند کی تصویر، دیوبند کی تصویر، عقیدہ ختم نبوت، ہر قادیانی مرد آباد، ختم نبوت زندہ باد، ہر قادیانی مرد آباد، ہر قادیانی مرد آباد، ختم نبوت زندہ باد.
ځای باندې کښېنئ نظم و ضبط مه خرابوئ په خپل ځای باندې کښېنئ لږ ساعت دی مختصر وخت پاتې دی انتظامیه والا ته پکار دي हेलो ठीक है नारे तकबीर खत्म नबूवत telephone number ke di badi shirmu mas. Lord ya. Aku media la kara.